أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. عزیزانو محترمو، تاسو ته څنګه پته ده چې اسد دارالعلوم د جندول په سیمه باندې دینی خدمات هغه د تیر سلوخ کالنا جاری ساتلی دي او په دې علاقه کې چې څومره علما کرام دي دغه علما کرام د دې مدرسې بلواسطه یا بلا واسطه شاګردان دي. څومره چې په جماعتونو کې کلاسونه دي نو ضرور دغه تعلق د دې مدرسې سره بلواسطه یا بلا واسطه موجود دی. نو دغه شان زمونږ دا خواهش شو د ډېر مودې نه چې اسد دارالعلوم څنګه علمی طور باندې خپل خدمات قوم ته مخکې کوي، نو چې دغه شان سماجی خدمات معاشرتی خدمات هم دا شروع کی او د قوم په مخې ته کیدي. نو دغه لپاره په مشاورت سره دا فیصله وکړه چې د اسعد دارالعلوم یو ذیلی اداره به کولاویږي د اسعد فاونډیشن په نوم باندې، او دغه اسعد فاونډیشن به په کلی علاقه کې د غریبو او نادارو خلکو یتیمانانو خلکو په سر باندې دست شفقت دي او دغه خلکو به لاسنیوي او ملاتړ کوي او دغه خلک به مالی تور باندې مضبوطی یا نور څه ضرورتي نو هغه به ول پوره کوي. او دغه شان کده علاقې نه بهر یو قدرتی او آسمانی آفت راځي نو په هغه صورت کې به هم اسعد فاونډیشن د هغه خلکو سره دغه مصیبت زده انسانانو سره بلا تفریق مسلک بلا تفریق مشرب دا ولاړو ان شاء الله. نو دغه لپاره زمونږه د ادارې چې کم فیصله کړی دا نو په دغه کې به ممبران هم پکاريږي او ویډیو کې چې کم واتس اپ نمبر ورکړل شوی دی په دغه باندې به تاسو مونږ ته میسج کوئ. کم کسان په ممبران جوړېدل غواړي نو دغه کسان به میسج کوي او دغه به ممبران په مختلف علاقو کې د اسعد فاونډیشن جوړیږي او د الله د رضا لپاره به خپل خدمات مخې په وړاندې د قوم سره بوزي. جزاکم الله خیرا. الله تعالی دې دا اداره او د دې ادارې دغه اسعد فاونډیشن دا مخ په وړاندې بوزي او الله دې کامیاب کی او د قوم او د اولس د خدمت د پاره دې الله استعمال کی. جزاکم الله.